تیر جمعه ما یو مسله ذکر کړې و بیا یې عرض کوم وضاحت غالبا نو شوی ډېر ملګري به پې نه پوه شوي تیر جمعه ما دا ویلي وو چې زمونږ کاروبارونه دي د پلار او د بچو په منځ کې اهم مسله ده د چا اکثر دې څیزونو ته فکر نه وي د پلار او د بچو په منځ کې کاروبارونه وي تجارتونه وي کارخانې زمینداري دغه شان درونو په خپل منځ کې کاروبارونه وي تجارتونه وي کارخانې او دغه شان زمینداری دا معاملات روان دي خو په دې کې هیڅ چاته پته نه لګي چې مالک څوک دی او خادم څوک دی لکه مثلا پلار دی او بچی دی لګیا دی او کاروبار کوي دا بچی د دې پلار سره په صحیح حیثیت کې کار کوي هیڅ پته ورته نه لګي نه دی بچی د پلار نه تپوس کړی چېرته او نه پلار دی بچی ته ویلي چې بچی ته خو زما سره کار کې خو ګورې ستا حیثیت دا دی تو زما سره شریکې یا زما سره مالکی یا زما سره نوکری یا زما سره تو اسی خیراتی کار کې هیڅ پته نه لګي نو پلار ځان مالک ګڼي او بچی ځان مالک ګڼي پلار هم مالک ځان ګڼي بچی هم ځان مالک ګڼي حالانکه پلار مولا دی د پلار په ژوندانه کې د پلار په ملکیت کې بغیر د پلار د اجازت نه بچی شریک نشي کېدی نه د پلار سره په کاروبار کې شریک کېدی شي نه دا بچی دا د پلار په شان خپل ځان مالک ګڼلی شي نو لہذا چې هغه څه معامله کوي په ګناه کې مبتلا دی بچی په ګناه کې مبتلا دی ولی بچی ته د ملکیت پته نشته چې زه مثلا دا کاروبار کوم ټیک د مخکې مې پلار راتلو د بابا سره ناست یم اوس پلار یا شته یا نشته زه کاروبار کوم خو زما په دې دکان کې حیثیت څه دی یا زما په دې تجارت کارخانه کې حیثیت څه دی هیڅ یو بچی ته دا پته نشته دی چې زما حیثیت څه دی نو چې کله بیا وروسته معامله د تقسیم شي نو اول خو خوږر ورولي هغه اوله ښکلې رشته وي اوله ښکلې ملګرتیا وي خو چې د تقسیم معامله راشي که نه نو بیا جګړې سکې او بیا ویناګانې سکې او بیا په یو بل باندې اثباتنې سکې او بیا حسابونه او کتابونه سکې بیا به دې حیران کړي نو زما عزتمندو اول هر یو بچی او هر یو پلار هغه خپل حیثیت ممتاز کوي چې بچی ته پته ولګي چې زما په دې کاروبار کې زه یم زما حیثیت څه دی آیا د پلار سره شریک یم د شریکوال احکام دي زده کړي د هغې جدا مسله ده که دی د پلار سره خادم دی د نوکرۍ مسایل دي زده کړي د هغې جدا مسایل دي احکام دي که دی عاریتن دی او هسې مفت کار کوي د هغې جدا حیثیت دی داسې نه چې خادم به د مالک په شان خرچه کوي او داسې نه چې شریک په هغه د خپل حق نه سیوا خرچه کوي دا خو سړی ګناهګارېږي نو موږ په خپله خپل ځان په خپله په ګناه کې مبتلا کړی او موږ چېرته دا کوشش هم نه دی کړی چې موږ خپل بچو ته د شریعت هغه طریقه وښایو شریعت ته کښېنو شرمېږي هېڅوک دا نه شي ویل چې راوی بچیه چې د مولي صاحب ته کښېنو چې لږ تپوس وکړو چې په شریعت کې دا معامله څنګه ده